الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دا سبا 26 دسمبر باره کې غالب ګمان دا ده چې د نورسترګه تندر ونیسي. د دې باره کې چې کومه ضروری خبره ده هغه باندې لږ ځان په یول پکار دي. ټول نول خبره خدا ده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې دا د چا د مرګ او یا د چا د ژوند په بنیاد باندې نه وي، ځکه چې هغه وخت کې واري میاشت تندر نیولې وه، نو خلکو ولي چې ابراهیم وفات شوی دی، ابراهیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم بچی و، هغې د وجې نه داسې شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د تردید وکړو چې نه، میاشت او مرسترګه د دې تندر د په دې بنیاد باندې نه وي، بلکې دا دواړه د الله د نشانیاتو نه دي، نشانیانو نه دي. نو دی وجه نه د دې خپل یو سرکل دی، د هر یو ستوره او هر یو کائناتو کې چې څومره په دې اجرام فلکیه کې دي، لکه مثلا نور د سپوږمۍ ده او ځمکه ده او دغسې نور دي، دا په خپل مدار کې چکر لګوي. د دې یو انداز الله تعالی مقرر کړی دی او هغې باره کې الله تعالی قرآن کریم کې 2 ځایه فرمایي چې وکل فی فلک یسبحون، د هر یو شی په خپل مدار کې گردش کې چکر لګي. همدغه رنګ د میاشتې خپل او د مرسترګې خپل او د ځمکې خپل دی. کله د دې په منځ کې د فاصلې کې د الله تعالی د مرضی مطابق، د الله تعالی د خوښې او د حکم مطابق په دې کې اونچ نیچ راشي او رای ولی الله تعالی دې دپاره چې خلکو ته تنبیه میلاو شي چې تاسو د خپلو ګناهونو نه معافي او الله تعالی طرف ته رجوع وکړئ. نو دا هم د الله تعالی د نشاناتو نه دی او د الله تعالی په مرضي باندې کیږي. بعضې شیونه پکې داسې دي چې هغه خلکو ځان نه جوړ کړي دي چې لوښي الټه کړه او لاسونه الټه کړه او حاملې ته دا چل کېږي او فلاني ته دا کېږي دا کېږي. نه، دا یاره نه ده پکار. البته دا یاره یقیني پکار ده چې دا د الله تعالی ناراضګي باعث دی، دا د الله ناراضګي باعث دی، الله ناراضه شوی دی. پکار ده چې هر یو شی په خپلې طریقې سره دنیا کې ټیک څنګه چې الله پیدا کړي هغسې دي کېږي. چې هغې کې فرق راځي نو دا یقینا دا زمونږ څه بدعملیانې دي چې الله تعالی مونږ ته د هغې نشانات وښایي چې تاسو معافي وغواړئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه به دا وه چې کله به میاشته یا مرسترګه به تندر ونیوله نو جومات ته به لاړو، خلک به راغلل او اوږد لمونځ به رسول الله صلی الله علیه وسلم به وکړو. اذان او یا اقامت ورته نه کېږي. ښه خبره خدا ده چې جومات کې دې وشي، ها ځان ته هم کېدلی شي، او که جومات کې داسې انتظام وي چې زنانه راوتی شي نو هغې دې هم راوځي، هغې دپاره اذان نه وي. البته اعلان یا الصلاة الجامعه دغه اعلان وشي چې خلک پوه شي چې جومات کې مونځ کېږي، نو دا بهتره خبره دا ده چې جومات کې دې وکړلی شي. کنی کور کې هم کېدلی شي، بهرحال ځکه چې موږ جوماتونو کې هغه سیسټمونه نشته، ټول په مسلکونو کې تقسیم شوي دي. بهرحال نو امام به الله اکبر ووایي، سوره فاتحه په اوچت اواز باندې او اوږد قرات به وکړي، لکه مثلا سوره بقره یا سوره آل عمران داسې هغه به وکړي، بیا به رکوع وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا رکوع وکړله، اوږده رکوع بیا وکړله، ډېره اوږده. بیا به پاڅېد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رکوع نه سمع الله لمن حمده ربنا ولک الحمد او دعا نه بعد بیا به سوره فاتحه شروع کړله او بیا به قرات وکړو. خو دا دویم ځل قرات به د رکوع نه بعد دا به هغومره اوږد نه و کوم چې اول و. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم سجدې ته لاړو، اوږده سجده به وکړله او بیا به سجدې نه راپاڅېدو، مختصر شانتې به کېناستو، بیا به سجده وکړله، اوږده سجده به وکړله، بیا به راپاڅېدو او بل رکعت به په دغه طریقې سره وکړلو. بیا کتل پکار دي چې کچېرې د میاشتې یا د نور د تندر ختم شوی خو ټیک ته کنې 2 رکعته دې نور وکړلی شي، 2 رکعته دې نور وکړلی شي. دې نه علاوه ذکر، اذکار، سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، والله اکبر دا ډېر زیات ویل پکار دي. استغفار ډېر زیات ویل پکار دي، د هغې مختلفې کلمې دي، استغفر الله او استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه، اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت وابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. دغسې نور کلمات هم د استغفار رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ښودلي دي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربي اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فانه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. داسې کلمو سره الله تعالی نه معافي غوښتل پکار دي، د خپلو ګناهونو اقرار او کول پکار دي چې الله موږ ګناهګار یو، که ته موږ معاف نه کړې موږ څوک دي چې موږ به معاف کړي.
او ژړا سره او انتهایی نرمي سره. د نه علاوه صدقات پکار دي، خاص کر په خپل خپلوانو کې قتل پکار دي. څوک دي داسې موږ په خپلوانو کې نږدې خلکو کې چې هغه ته ضرورت ده، چاته به د روټۍ ضرورت وي، چاته به کپړو ضرورت وي، چاته به بل داسې مختلف ضرورتونه دي، هغه په داسې خاص وخت کې سړی پوره کوي، ځکه چې د بل ضرورت پوره کوي نو الله تعالی ستاسو ضرورت پوره کوي. او خاص کر په بیماریانو کې او په داسې سختیانو کې د بل ضرورت پوره کول دا ډیر زیات ضروری خبره ده. او کول پکار دي، نظر نه دی منل پکار چې دا اوشي نو زبدا کوم نه. اول نو کې الله تعالی ما دا وکړل د سړي ضرورت می پوره کو یا د سړي دا مجبوری می ختمه کا، نو الله ته زما مجبوری یا زما د تکلیف ته ختم کې. دین علاوه عام صدقې هم پکار دي. نو الله تعالی دې موږ ته ستاسو باندې عمل کولو توفیق راکړي. ځان ته هم موږ کېدلی شي جمعات کې شنو ډیره زیاته خده مونږ په ولاړی باندې قیام اوږد پکار دی، رکوع اوږده پکار ده، سجده اوږده پکار ده. البته دویمه سجده، دویمه رکوع، دویم رکعت نسبتا بیا هغه نه کم پکار دي. دعاګانې پکار دي، ډیر زیاته خشوع او خضوع پکار ده. الله تعالی دې موږ تاسو ټول مسلمانانو ګناهونه معاف کړي. الله تعالی دې موږ باندې رحم وکړي. الله تعالی دې موږ ته د مرګ سختي اسانه کړي. الله تعالی دې موږ نه راضي شي. تاسو هم دعاګانې کوئ او موږ طرف نه هم تاسو ته دعاګانو درخواست ده. جزاکم الله خیر. بارک الله فیکم.